یا په خوراس کا کې په ذل خرچی دا اسراف دی ټولو سيزونو ته شامل دی ښا په دې وجه بعضی اسلاف وي واجب خبره کړي چې تاسو توجهي په دې بعضی د نصاب کتابونو کې هم داخله ده دای په کتابونو کې هم دا لیکل شوی چې جمع الله الطب الله دا غون میډیکل چې دی کنه نو دا ټول را جمع کړي په نیم آیت کې دا غون میډیکل طب حکمت ډاکټري دا په قران کې په نیم آیت کې را جمع ده هغه کم یو آیت دی چې الله ټول ډاکټري په نیم آیت کې را جمع کړي دا که په دې آیت باندې عمل شو چې کولو خوراک کوي او سکا کم کوي ولا تسرفو زیاتی و پکې نه کوي بس په 24 غنټه کې 2 ټیمه خوراک کوا دا سار ناشته کوا نو ماخام خوراک کوا نو بس غرمه پکې نشته غوري ښا غرمه پکې نشته نو زمونږه خسارم نو لز بجیم نو غرمم نو ماسپهین نو مازیګر نو ماخام نو ماوتن 25 سره ود شو بیا په مړه خلک ودم شي ښا دا نقصان دی که چرتا په دې کلو وشربو ولا تسرفو باندې عمل وشو د ډیرو بیمارونو بخلک خلاصي دستنه بخلاشي د ډیرو بیمارونو وې د هارون رشید بادشاہ داغه یو طبيبو دا زین العابدین رحمت الله علیه هغه ته داسې پیغور ورکو د ډاکټر نصرانی ډاکټر چې تاسو په کتاب کې د علم طب باره کې د میډیکل باره کې خبره نشته او حال دار چې علم خو په دوه قسمه دی یو د دین علم دی نو یو د بدن علم دی د بدن خپل علم دی کنه دا میډیکل دی ډاکټري دا نو استاسو په دې قران کې په دې کتاب کې خو د دینونو علم شتا يهوديت داسې نصرانيت داسې مشرکان داسې منافقان داسې دا عمل او دا عمل او دا حکم خدای علم الابدان د میډیکل باره کې په قسم نشتا نو دا رنگي زین العابدین رحمت الله علیه وتعالى چې الله دا ټول طب د قران کریم په نیم آیت کې را جمع کړي وی کوم آیت دی وی کلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک کوي اسکاک کوي او اسراف مکوي وی هغه وی چې تاسو دی قران او یو روایت کې راځي چې دا معده د بیمارو کور دی دا معده ډکه مساته دي کې بلا سيزونه پاتې شي بیان او غینه بلا جراثیم او خطرناک سيزونه ته پیدا شي وی تاسو قران او تاسو احادیثو کې دی خو جالینوس تا او نور غټړ حکیمانو ته سم پرې نه خو دغه هغه ټول په دې کې را جمع شوی دي په دې وجه علما ذکر کوي چې په مړګي د سو خوراک کوي کنه د دې ډېری بیمارې پیدا کیږي دا خبرې له کورونو کې کوي نن زموږ د ټول خلکو ټول کار په ایټینګ په خوراکونو باندې دي په مړګي د خوراک کول دې سره سکیږي بیماریاں ته نه پیدا کیږي او یو روایت کې راځي امام نسائی روایت ذکر کړي مسند احمد کې روایت دی چې ما ملأ آدمی وعاء شر یو سړی یو لوخي نه ډکې د شر نه د ګېډې نه علاوه چې دا ګېډه خډه کې نو دا په دې د غټ شر نه ډکې ښا چې بنده د خپل خېټې نه زیات بد لوخي بل نه ډکې د بنده د پاره حسب ابن آدم اکلات بنی آدم د پاره خو یو سو نوړې خوراک کافی چې دا غم لاور باندې غوساتی او که خامخا دې ډیر خوراک کوي کنه په انکان فاعلن کدی خشو کی دي د خوراکونو نو سدي وکي بیا کدی ډیر خوراک کوون کړي نو یو حصہ د خوراک د پاره نو یو د وبو د پاره نو یو د ساده پاره ادي پکې لاوي د چې پکې جدا زیادي او د روجو پکې جدا زیادي او د روړې پکې جدا زیادي دا ته چا ویل یار دی بخموړي یو خره مړه دی پکې خپل زیادي وي ښا الله اکبر الله وی